أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هذا سورة بقرة آية نمبر بوسوايو 246 بوايو إن شاء الله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى آية نغوريتو إلى الملأ أغا يويدلتا. ٹھیک شو. علم ترى إلى الملأ آية نغوريتو أغا يويدلتا من بني إسرائيل د بني إسرائيلنا من بعد موسى چرست د موسى عليه السلام نو. ګوره پته کې د بني اسرائیل یو دوه مواقع بیانېږي کنه. هغه دا چې ګوره موسی علیه السلام نه وروسته لکه دوه واقع راغلي دي کنه. مطلب د موسی علیه السلام نه وروسته دوه دور چې دي کنه هغه تیر شوي دي. ټیک شو. یو دور وو کنه قضاعت یعنی د قاضیانو دور، او یو دورو ملوکیت یعنی د باچاهت هغه دور، د باچاهانو دور کنه. نو دور قضا مطلب داسې کنه چې موسی علیه السلام نه وروسته لکه یوشع بن نون، ټیک ده، یوشع بن نون چې دی نو هغه پیغمبر شو کنه. هغه لکه هغه بیا څه چل کو، په هر یو کلي کې یو قاضي مقرر کو. نو بیا الله رب العالمین هغه نه پس لکه هم ډېر شي، الله رب العالمین هغه نه پس ډېر شي پیغمبران راولېږله. خو کله به ګوره یو عالم به و کنه، هغه به په کلمانې مشر و، یا به یو پیغمبر به و کنه، کله به یو قاضي به و. ټیک شو. په دې ټول کلي کې و کنه چې بیا کله لکه ډېره زمانه تېره شوله، نو په دې یو کلي کې کنه یو پیغمبر راغللو. هغه و شمویل کنه. شمویل یا شمویل یا لکه داسې کنه چې شین په ځای باندې سین کنه سمویل داسې هم راغلی کنه. لکه دا واقعه چې ده نو دا په قرآن او حدیث کې نه ده راغلي، بلکې دا یو تاریخي واقعه ده. ټیک شو. تاریخ کې لکه داسې راغلی دي. نو رده مطلب لکه قرآن او حدیث کې چې دا کنه لکه دا خبره نه ده راغلي. صحیح ده. نو لکه قرآن حدیث کې چې نه ده راغلي، نو رده آیتونه لکه بس پته نشه چې کنه چې دا آیتونه چا باره کې لکه صحیح دي. بس دا یو لکه تاریخي واقعه ده کنه. تاریخ پر روشنۍ کې به لکه دا خبره به وکړو. ټیک شو. دا واقعه به بیان کو چې کله شمویل علیه السلام هغه پیغمبر وکنه، نو په هغه وخت کې لکه د بنی اسرائیل چې دی کنه دوی ډېر زیات لکه ګناهونه شروع کړله. ټیک شو. زناګانې به یې کولې، شراب به یې څښله، ډېر ګناهونه به یې کوله. ټیک شو. د جهاد نه هم لکه دوی دغه شوي وو کنه، جهاد به یې نه کولو. ټیک شو. جهاد یې پرېښودی. نو الله رب العالمین په دوی باندې څه وکړله؟ عمالقه دا په فلسطین کې اوسېدله، دی کافرانو کنه. دا یو قوم وو. نو هغوی چې دی کنه بس دوی په یو کلي کې راغونډ کړل، او دا بني اسرائیل کنه دی راغونډ کړه په یو کلي کې. او دوی لکه ځین ماشومان چې دی هغه قتل کړه، ځینې ښځې قتل کړلې، ځینې قیدیان کړله. ټیک شو. ځینې ښځې چې دی نو هغه بوتللې، او ځینې ښځې لکه دوی ته پاتې شولې. نو دوی چې دی دا بني اسرائیل کنه دوی دا خبره وکړل چې ګوره زموږ دا پیغمبر چې دی دا خو لږ بوډا شوی دی. ټیک شو. نو لکه حکومت باندې صحیح نه پوهېږي، او زموږ لکه هر څه بس داسې دغه شوله کنه، خراب شوله. نو مطلب لکه بني اسرائیل دی چې دوی په خپله باندې غلط خویونه وو کنه، او بغض او ګناه حسد لکه دا پکې موجود و. دوی خیالات لکه غلط خیالات یې وو کنه، په هغې لکه په هغې غلط خیالات کې دوی پراته وو کنه. نو دوی پیغمبر ته لکه داسې ووې کنه، لکه په خپله دوی جهاد نه کولو، جهاد صحیح نه کول، هغه یې پرېښودلي وو. نو بیا لکه دا خبره په خپل پیغمبر باندې دغه کړه کنه چې ګوره لکه دا بوډا شوی دی او دغه نه کوي کنه. نو ځکه الله رب العالمین څه چلو کو، په دوی باندې عمالقه قوم چې دی کنه هغه مسلط کړلو. نو بیا دوی دا خبره وکړله کنه، د خپل پیغمبر ته ووایي چې ګوره لکه زموږ دپاره یو مشر مقرر کا چې زموږ ته هغې لکه هغې مشر په نګرانۍ کې چې دی نو لکه موږ جهاد وکړو. صحیح ده. لکه یو مشر موږ دپاره مقرر کا چې موږ د هغې په نګرانۍ کې څه وکړو، لاړ شو جهاد وکړو، ځکه چې ګوره زموږ سره دا سهل شو.
ټیک شو. نو هغه پیغمبر ورته دا ووی کنه شمویل علیه السلام کنه شمویل علیه السلام کنه پته نشه کوم یو صحیح دی خو نو هغه ورته ووی کنه چې ګوره ما ته پته ده لکه ستاسو حال دا دلالت کوي کنه چې ګوره تاسو لکه ګناهونه او زناکاریانې دا هر څه تاسو کوئ کنه نو تاسو به څنګه جهاد کوئ ټیک شو. نو دوی ورته څه ووی دوی ورته ووی چې ګوره مونږ به ولې به مونږ نه کوو مونږ به جهاد کوو مونږ به جنګ کوو. هغه ټول سبب یې ورته ذکر کوو چې ګوره مونږ لکه مونږ د کورونو نه وایستلی شو زمونږ بچیان چې د هغه قیدیان شوله زمونږ ښځې مړې شولې قیدیانې شولې ټیک شو. د جهاد به ولې نه کوو. نو بس دوی لکه دغه خبرې شروع کړلې کنه. نو بیا الله رب العالمین ولا یو بادشاه مقرر کړلو. نو دلته بس هغه خبره بیا روانه ده کنه هغه قصه چې ده نو دلته بس لکه پوره ذکر کیږي. دلته وس وایي کنه چې آیت تاسو نه دي کتلې یا آیت نه ګورئ دا دی کنه الم ترى آیت نه ګورئ الی الملأ یوې ډلې ته هغه یوې ډلې ته کنه من بني اسرائیل د بني اسرائیل نه آیا نه ګورئ ته هغه یوې ډلې ته د بني اسرائیل نه من بعد موسی چې وروسته د موسی علیه السلام نه و. اذ قالو نو کله چې ووی دوی لنبي نبي خپل ته له مبعث مقرر کا لنا زمونږ دپاره مقرر کا زمونږ دپاره ملکن یو بادشاه ملکن یو بادشاه یا یو امیر کنه یو مشر نقاتل چې لکه جنگ وکړو مونږه فی سبیل الله د الله په لار کې. قال نو دی خپل پیغمبر ورته ووی کنه خپل پیغمبر دوی ته ووی چې هل عسیتم یقینا نږدې ده چې تاسو ټیک شو. دلته دا هل معنی چې ده کنه دا د قد ده ټیک شو. قد یقینا هل عسیتم یقینا چې نږدې ده تاسو یا قریب ده نږدې ده چې تاسو یا قریب ده چې تاسو ان کتبه کچرته فرض کړی شي علیکم القتال په تاسو باندې جنگ کول کچرته فرض شي په تاسو باندې قتال ټیک شو په تاسو باندې چرته جهاد فرض شي جنگ فرض شي الله تقاتلو نو جنگ به ونه کوي لکه تاسو به جنگ ونه کوي. قالو نو دوی اوه وما لنا سوجه د زمونږ دپاره یا سچل دی مونږ لره کنه که مونږ ولې سچل دی مونږ له الله نقاتل چې جنگ به ونه کو فی سبیل الله د الله په لار کې. وقد او یقینا اخرجنا یقینا لکه ویستلی شوي یو مونږه من دیارنا د کورونو خپلونه و ابنائنا او زامن زمونږه ټیک شو د زامن خپلونه. فلما نو پس هر کله کتبه چې فرض شو پس هر کله چې فرض شولو په هغوی باندې کنه کله چې فرض شو علیهم القتال په هغوی باندې جنگ تولو نو دوی مخ واړولو یا دوی وګرځل یا مخ واړولو الا قلیلا مگر لک کسان منهم ردوینا والله اور الله تعالی علیم په هدی بالظالمین په ظالمانو باندې. ها ګوره لکه اول ردی دغه وکړو کنه اس قالو کله چې اوی دوی کنه از کله چې قالو اوی دوی لنبی خپل نبی ته مقرر کا زمونږ دپاره یو بادشاه نقاتل کنه نو جنگ لکه چې جنگ وکړو فی سبیل الله د الله په لار کې. چې کله دوی خپل نبی ته ووی کنه زموږ دپاره یو امیر مقرر کا چې موږ جنگ وکړو د الله په لار کې.
نو ګوره لکه داسې لکه ګوره شوي دي که نه زموږ لکه نبی علیه السلام چې دی هغه په خپله باندې ګوره چې کوم جنګ کې هغه شریک شوی دی که نه هغې ته غزا ویلی کېږي ټیک شو او کوم جنګ کې چې نبی علیه السلام په خپله نه دی حاضر شوی ټیک شو لکه کله ناکله به هغه په خپله باندې شریک نه شولو که نه یو کس به امیر مقرر کړلو هغه به لاړو که نه د هغه په نګرانۍ کې به هغه جنګ وشولو ټیک شو نبی علیه السلام به پکې لکه نو شامل نو هغه جنگ ته څه ویلی کېږي هغې ته سریه ویلی کېږي که نه څنګه چې لکه ګوره اوس ردي دپاره دا بادشاه چې دی که نه دا یې لکه ردي دپاره مقرر کړلو نو قاله دوی ووې نو دوی ته ووې د پیغمبر که نه د خپل پیغمبر ورته ووې هل عسیتم یقینا نږدې ده چې تاسو ټیک شو نږدې ده چې تاسو یا قریب ده چې تاسو ټیک شو که چېرته لکه فرض کړی شي په تاسو باندې جنګ کول که نه نو تاسو به څه وکړئ تاسو به جنګ ونه کوئ لکه ګوره ما ته پته ده که نه چې دا پیغمبر ورته وایي ما ته پته ده ګوره چې لکه تاسو باندې که دا جنګ فرض شو که نه نو تاسو به دا جنګ ونه کوئ ټیک شو قالو نو دوی ورته ووایي کوم څه دی قالو نو دوی ورته ووایي وما لنا لکه څه چل دی مونږ لره یا څه وجه ده مونږ لره چې مونږ به جنګ ونه کوو د الله په لار کې ټیک شو نو یقینا لکه ویستلی شوي یو مونږ د کورونو خپلو نه او د زامنو خپلو نه ټیک شو نو بیا به لکه مونږ به جنګ ولې نه کوو ټیک شو مونږ به جنګ ولې نه کوو خامخا به مونږ جنګ کوو فلما نو بس لکه هر کله کتبه چې لکه فرض شو په هغوی باندې جنګ که نه چې فرض شو په هغوی هر کله چې فرض شو په هغوی باندې جنګ تولو نو وګرځېدل دوی وګرځېدل که نه تولو نو دوی وګرځېدل الا قلیلا مگر کم خلک منهم ردوینا والله اور الله تعالی علیم بالظالمین پوهه دی په ظلم کوونکو باندې لکه ګوره الله رب العالمین پوهه دی په ظلم کوونکو باندې لکه دې کې داسې دغه دی که نه دا واقع داسې ده چې لکه په دې کې لږ خلک چې دي که نه هغوی جنګ کې شامل شوله هغوی جنګ وکړلو او زیات خلک چې ردوی نه وو که نه هغوی څه چل وکړه هغوی مخ واړولو هغوی جنګ ونه کړو ټیک شو هغوی به د جنګ کې شامل نه شوله نو دا واقع بیا مخکې لکه دا روانه ده که نه دا لکه پوره قصې هغه تفصیل چې دی که نه بیا دا مخکې روان دی د مخکې آیات کې بس اس دپاره لکه دونه پوره دی ټیک شو یو پیر به بیا لفظي ترجمه وکړو الم ترى آیت نه ګورې الی الملائ هغه یوې ډلې ته من بني اسرائیل د بني اسرائیل نه من بعد موسی چې وروسته د موسی علیه السلام نه و اذ قالو کله چې اووې دوی لنبي خپل نبي ته له مبعث لنا چې مقرر کې زمونږ دپاره ملکن یو بادشاه نقاتل چې جنگ وکړو فی سبیل الله د الله په لار کې قاله نو دوی ته ووې د خپل پیغمبر که نه دوی ته ووې د پیغمبر هل عسیتم یقینا نږدې ده چې یا قریب ده چې تاسو ان کتبه که چېرته فرض کړي شي علیکم القتالو په تاسو باندې جنگ الله تقاتلو نو جنگ به ونه کوي تاسو الله تقاتلو نو جنگ به ونه کوي قالو نو دوی ووې وما لنا څه وجه ده مونږ لره وما لنا څه وجه ده مونږ لره الله نقاتله چې جنگ به ونه کوو مونږه فی سبیل الله د الله په لار کې وقد او یقینا اخرجنا ویستلی شوي یو مونږه من دیارنا د کورونو خپلونه و ابنائنا او زامن زمونږه فلما نو پس هر کله
کتبه چې فرض شو علیهم القتالو په دوی باندې جنگ کول. کله چې فرض شو په دوی باندې جنگ کول، تولو نو دوی مخ واړو یا دوی وګرځېدله، الا قلیلا مگر کم خلق منهم ردوینا، والله اور الله تعالی علیم پوهه دی بالظالمین په ظالمانو باندې یا په ظلم کوونکو باندې. صدق الله العظیم. فی امان الله.